د بدن یو حصہ دا سابق سے وایي چې دا ورته په خوله کې کېښودې ده. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې کله وفات کېده د هغې سره یو څو نوکان د پیغمبر علیه السلام پراته وو. وفات کېده نو هغه آخري الفاظ دا وو چې دا نوکان راواخلئ ما سره په کفن کې کېږدئ ثم خلوا بیني و بین ربي بیا زه پوه شم او زما رب پوه شه چې دا نوکان دې ما په سینه باندې پراته دي. سبحان الله. انشاءالله تعالی انشاءالله تعالی چې د الله رحمتونو به ورته غېږې فراخې کړي هغې طرف ته به دوی ځي. خو لیکن مونږ او تاسو یو درد یو تکلیف راکړه د مونږ او ستاسو د هغوی کوم سابق صاحب دلته دستربندي وشه هغه سره د مونږ او تاسو ټولو د دوستۍ د مریدۍ د تعلق او د وفا عهد دی انشاءالله تعالی. لاس اوچت کړئ چې د ټولو عهد دی انشاءالله تعالی. او انشاءالله تعالی د دوی په ذریعه باندې به خدای پاک د هغوی تعلیمات د هغوی سلسله د هغوی فیوزات او هغوی برکات قایم او دایم لري. او الله تبارک وتعالی چې څو پورې قیامت نه راغلی دا دین چې څوک ځي د هغه لپاره خدای پاک خلیفه او نایب پیدا کوي. خو کومه ورځ چې په بغداد کې حضرت امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه قبر ته سپارښتل کېده په هغه ورځ باندې د امام شافعي ولادت کېږي. سبحان الله. دا خبرې دلیل دی چې د هغې خلکو نیابت او هغه مینه چې ده هغه د بازانو نه خدای پاک خالقی نه په هغه مینه کې یو باز خدای پاک قایم ساتي. انشاءالله د هغوی برخوردار او نائب چې عالم هم دی د استاد صاحب سره د دوره حدیث پورې ټول کتابونه ویلي. او د تقوا په لار کې ما عبدالباسط صاحب ته وی چې داسې تقوا او داسې صوفي څنګه چې د باباجي هغه تقوا او تصوف دی هغه په ده کې خدای پاک راوستلی دی. انشاءالله تعالی دی به دا سلسله او د دوی دا نسبت او دوی دا طریقت